ماسخوتن ته تراویح خبره راشي زمونږ د مسلمانانو ته په ذهن کې بیا دغه خلک دا وراشي چې تراویح 8 رکعات لري. یاد ساتئ تراویح 6 رکعات لري. د 8 رکعاتو تراویح هیڅ قسمه ثبوت په اسلام کې نشته دی. 1400 کاله په دې کې هیڅ قسمه ثبوت نشته دی. 8 رکعات تراویح په 6 رکعات باندې اجماع د صحابه کرامو تابعین او 1400 کاله د مسلمانانو تعامل را چلیدل. ان شاء الله ولې زه بل موقع باندې تفصیلا تاسو ته دلایل پیش کوم. زما درسونه ور باندې تفصیلا موجود دي. دی کې د غیر مقلد دا خبره کې تراویح 8 رکعات یاد وساتئ. اصل کې اختلاف د مسلمان د سنیانو او د شیعاګانو په منځ کې دی په دې مسله کې. د شیعو مسلک دی تهجد پورا کال رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي ثابت دي. هغه دا مستقل منځ دی. البته تراویح د وجود ناغوی منکر دي نه مني. هغه دا بدعت قبیحه ده نعوذ بالله. دویم نمبر سنیان دي. سنیان د مسلمانانو مسلک دا دی چې تراویح د رمضان مبارک سره تعلق ساتي او تهجد دا جدا منځ د پورا کال سره تعلق ساتي. 12 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. په منځ کې دا حضرات دي غیر مقلد دي او ماغه د شیعو والا مسلک دی. خودلته ښکار تقیه صادره غوندي ښکار ته ور انکار نه کوي. دیونه چې ته تاسو کې تراویح 8 رکعات دلیل در سره سره ضرب ته روایت د تهجد راوړی. یره وګوره دا حدیث کې راغلی دي. نو چې ته ورته وې یار ستا خو دعوه دار چې تراویح 8 رکعات دی او دلیل پیش کې تهجد والا نو تا ته وې مړه زمونږ په نسبت تراویح او تهجد یو شی جدا جدا سيزونه نه دي. زه تاسو ته یو مثال درکم. ګوره موږ نمازخوتن فرض مونځ کوو 4 رکعات. اوس یو نوی مولا صاحب راغی وایي دا نمازخوتن مونځ 4 رکعات نه دي ته فرض دا 3 رکعات لري. مولوي صاحب ورنه تپوس کې دلیل سره د پوری تور کتاب راوړي راشه حدیث کې 3 رکعاتو ذکر راغلی دی. اچھا ورنه واخلي وګوري ورته وایي د 3 رکعاتو ذکر خو راغلی دی خو د ماښام مونځ دی. ستا دعوه دا چې نمازخوتن مونځ 4 رکعات فرض دي او کم دلیل چې پیش کې حدیث پیش کې په دې کې 3 رکعاتو ذکر راغلی په دې کې ماښام د مونځ ذکر راغلی دی. نو ستاره دا دلیل خود داوی سره موافقت نشته ری. نو دا ورته مړه مونږه مقصودانه او د ماښام مونځ یو شی ګڼو. نو تاسو خپل ورته سوچو کې دا سړی د مقصودان د مونځ عملي تور منکر نشو یقینا شو. دویم نمبر بیا تاسو ته راځي و یاره یو سړی 6 رکعات په 6 منټه کې زر زر کوي. نو د دې نه دا خانه ده چې په 6 منټه کې 8 رکعات خپ کلاره وکي. نو محترمو په دې وسوسه دوکې باندې مغولېږي. ته جواب ورکا ورته ته د اختیار چا درکړل چې شریعت احکامات په خپل عقل سره رد بدل پکې کې به خو سبات یو کس را پاسیږي بدا اعلان مو کی د مسبخین منځ لس رکعات کو مونږه سنت او فرایض ټول. نو د 10 منټ د 10 رکعات په 10 منټ کې زر زر کوي. نو د دینه دا خنه ده چې 2 رکعات لري کې په 10 منټ کې خپ کلاره کوي. یقینا د اجازه مونږ نه ورکو. یو سړی تاسو ته سوال وایي چې 5 منځونه دي پابندۍ سره د خلک نه کوي نوجوانان طبقه نه کوي راځي انکه اعلان ورته چې 2 منځونه کوي خو پابندۍ سره کوي خو حضور سره کوي. یقینا د اجازه یو مسلمان ورکول ته تیار نشي. نو چې دغه نه ورکړي د اجازه د کم طرف ورکړي. او دریم نمبر د بعضی خلکو په ذهن کې دا اوسي بس خیر نن ستړی بیمار ما ترکت اتم کوا چې بیخي طاقت دی نه کیږي بس مې کوو بیا ځکه که د 8 رکعات ته وکې نو د دې دومره نحوستونه وي. که 6 رکعات ته ونه کې نو کېدای شي د شپې په اخر ایسې کې ضمیر ملامته کې پاسې کې کم از کم تهجد خو وکې که نه. او که دام نه وي د عیدګاه ته چې کله روانې د اختر په ورځ باندې احساس به در سره چې مانه تراویح پاتې شوي الله ته به توبه وباسي. د ګناه احساس چې کله د انسان سره وي بیا د توبې توفیق ملاویږي انسان ته. خو د 8 رکعات چې وکې نو تراویح خو یقینا ونه کړي ځکه ته تراویح نه ویل کېږي نه د دې ثبوت ستره. دویم نمبر تهجد او توفیق هم درته نشي ملاوي ځکه ذهن کې ورته دا ورچولې دي وایي دا تراویح او تهجد یو څیز دی. تراویح د وګړه تهجد دی ماده شو. نو وګوره تراویح تهجد ته دواړه پاتې شوي دي. د اختر په ورځ چې عیدګاه ته روان دی کلا او ګریوان روان دی ګناه احساس ورسره نشته دی د دې وجه نه توبې توفیق هم ورته نه ملاویږي. او درېمه خبره محترمو زه به درته مختصرو الفاظو کې د هم راووایم چې تر اوسه پورې موږ دغه حضراتو نه مطالبه کړې 10 کاله ورباندې تیر شو. موږ ورته ویل یو روایت وښایي په ذخیره احادیث کې یو روایت
صحیح نشي خود ضعیف وخای ضعیف نشي خود موضوعي وخای خرزان نه بنو جوړوي چې مخکې محدثینو کتابونو نقل کړي صحیح نه ضعیف ضعیف نه موضوعي مرفوع نشي خود د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر د خلیفہ راشد وخای اگر نشي خود د صحابي وخای د صحابي نشي خود تابعي وخای تابعي نشي خود د تبع تابعي وخای ځا مقطوع روایت موضوعي مقطوع روایت خو چې بدی کې درې الفاظ وي اول نمبر لفظ د تراویح دویم نمبر لفظ د اتو رکعاتو دریم نمبر لفظ د رمضان دا درې الفاظ چې په دغه روایت کې وي زمونږ نوجوانان احناف دیو طویل دي حضرات ته زمونږ نه په انعام کې یو هلیکاپټر 0 میټر او 50 लाख ریال ور سره مونږ نه انعام کې وصول کړي که مونږ نه غواړي پراسي پی سبیل الله روایت بدر تخایو شل رکعاتو ذکر بم پکې تراویح ذکر بم پکې د رمضان ذکر بم پکې ان شاء الله اور دې سره سلورم نمبر درې رکعاتو ویتر ذکر بم پکې ان شاء الله تاسو کو ټول کال یو رکعت ته زور ورکول د جبر ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر الله 11 به درې رکعات به شروع شي نو د دې غریبانو نه لار ورکه شوې ده دلایل په شل رکعات تراویح باندې ما خپل مخ کې کال د مناظرې د لپاره تیارې کړو تقریبا 285 روایت ما په خپل په دغه باندې مرفوع موقوف مقطوع را جمع کړې دي صحیح سندونو سره شته ده وخرات لو سره ان شاء الله لازمږه دلایل پیش کو زما ټول مسلمانانو ته درخواست ده زما دغه سو خبرې ټول مسلمانانو ته